أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت که چې قرآن مجید وي د دې بې اودسه لوستل او دا په لاس کې راغستل څنګه قرآن مجید خو بې اودسه سړی لوستی شي چې یاد باندې ورته یادي خو کله چې په دې موبایل کې قرآن مجید چا اچولی دی د دې چې کله دا کولاو که نو د دې حیثیت دی د کتاب لکه څنګه چې د قرآن مجید دا کتابي شکل دی دا بې اودسه سړی نشي راغستی نو چې دا نشي راغستی نو دا موبایل چې دی کله کولاو کو چې بندو خیر دی خو چې کله موبایل دی کولاو کو او تا پکې چې کم دی هغه فولډر راواړو چې په کوم کې قرآن مجید تا اچولی دی نو دا بې اودسه نشي راغستی د دې مثال بالکل د دې قرآن مجید د کتابي شکل دی دا بې ادبي ده د قرآن بې اودسه به دا سړی نه رالي او په یادو چې ورته یادي او نقد پیسې نشته نو بیا پې قرباني او دا اصل کې زمونږ د شریعت اصطلاح کې پیسې دا سره زر او سپینو زرو ته ویلی کېږي دې ته سامان خلقي وایي یعنی هغه څیز چې پیدایشي الله پیدایش دې دپاره کړی چې په دې باندې به اغستل خرڅول کېږي خو دغه سره زر او دغه سپین زر د دې دپاره رسید دا لوټونه دي د زرو لوټ دی او د 500 زرو لوټ دی او ریال دی او ډالر دی او پاوند دی وغیره وغیره دا شیونه دا د سرو زرو او دا د سپینو زرو رسید دی رسید چې په دې باندې دونه سره زر او دونه سپین زر کېږي لہذا که د سړي سره سره زر موجودي او د هغې قیمت 50 زرو ته رسي یا سپین زر ورسره موجودي او د هغې قیمت 50 زرو ته چې کومه دی نو په دې وخت کې رسي لہذا دې سړي باندې قرباني شته پیسې به قرض راوالي په قرض باندې به قرباني وکړي او دا ما بار بار بیاناتو کې ویلي هم دي چې یو سړي سره نقدې پیسې خو نشته خو کور کې ورسره سره زر وغیره دا پراته دي او د کره وړه نشته نو څه به کوي د کره چینی نشته انګولې ورکره نشته یعنی دغه هم پرېږده خو دا وړه خو ده چې د وړو نه خو خلاصی نشته که نه انګولې به خیر دی د اوبو د ګوټ سره به ډوډۍ وخوري مطلب باندې پوه شوې خو ډوډۍ نه خو بغیر کار کېږي نه که نه نو دا وړه به بازار نه قرض راوړي که نه به یې راوړي خامخا به یې قرض راوړي هلکه بس مزدوري به وکړم بیا به پیسې درکړم تنخوا به والم بیا به پیسې درکړم دا چل به وکړم بیا به پیسې درکړم نو چې د خپلې حضرت خېټې دپاره چې کوم دی قرض کې نو د آخرت د خوشحالۍ دپاره هم د الله د رضا کولو دپاره هم قرض وکړه که نه دا راباندې لازمه ده واجب ده داسې ګپ خبره نه نفل عمل نه دی واجب ده